بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام. وعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. دا دوا احادیث دی وخت کې ما ولوسته دو مسلې پکې لنډې لنډې بیانول مقصود دي. یو دا چې سړی په حالت د جنابت کې نو دی اوده کېدی او بیا راایښېدی او بیا اوده کېدی دا کېدی شي که نه شي. یعنی دا ضروری ده چې یو سړی دی کله جنوب وي نو په حالت د جنابت نه دی فوراً ځان پاک کړي که نه د لمونځ نه مخکې چې څونه وخت دی دا داسې تېرولی شي. یوه مسله دا ده. دویمه مسله دا ده په دې بل حدیث کې چې یو سړی دی هغه په اوداس ماتي باندې ناست دی نو چې دا بل ورشي نو د سلام خو ډېر لوی اهمیت دی نو سلام به پې کوي که نه به پې کوي. لکه عام طور مونږ او تاسو چې کوم علما د مونږ او تاسو ته ادب ښیي نو هغوی وی ګوره چې کله یو سړی روټۍ ته ناست دی نو سلام ورباندې مه کوه ځکه چې ستا د سلام مطلب به دا چې ته به وږی ډوډۍ به خورې نو مه کوه پې سلام. دویم چې دوه کسان په خپل منځ کې په یوه خبره مشغول دي نو ته پکې په منځ کې سلام وکړي نو هغوی نه به خپله خبره یېره کړي. دغه شان یو سړی په مانځه ولاړ دی او ته راننوځې جومات ته نو سلام مه کوه. نو دا اوس د څه نه معلومیږي نو دلته ګوره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجر بن قنفذ یو صاحب دی هغه وایي چې دی یو ځلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا راتېرېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس ماتاو نو چې اودس یې ماتاو نو دی وایي ما پې سلام وکړو نو چې سلام مې پې وکړو نو د سلام جواب یې راته په وعلیکم السلام باندې را نه کړ تر دې چې له اودس یې وکړه او د اودس نه وروسته چې دی ولیده نو ورته ویې لکه خفه نه شي سلام جواب مې دله ځکه در نه کړ چې ما دا مناسب نه ګڼله چې زه دې داسې بې اودسه یم او داسې انداز باندې د ناست یم او تا ته د وعلیکم السلام ویم. سلام خو د الله تعالی ذکر دی او د الله تعالی ذکر په داسې ناپاکۍ حالت کې دا ما مناسب نه ګڼو نو عذر یې ورته پیش کړ. نو په دې وجه زموږ دپاره په دې حدیث کې یو دوه رهنمایانې شوې. یو رهنمایي خو دا شوه چې کله یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پخپله شوي ده نو چې یو سړی تشه اودس ماتي او یا د ناپاکۍ په حالت کې دی او ته پوهېږې چې دا په داسې حالت کې نو سلام پې نه دی اچول پکار او د سلام جواب خو لازمي دی که یو سړی پخپله ځان محسوس کړي چې یاره دا ټیک نه یم یا سړی ولاړي تشه اودس مات کړی یا ماتوي یا اودس وچوي بعد بېوقوفه ولاړي اودس به هم وچوي او د بل سره به خبرې هم کوي نو په داسې حالت کې دی او ته ورته وایي السلام علیکم هغه درته وعلیکم السلام او بیا درته لګیایي نو دواړه منع شو. سلام هم پې مه اچوه او که سلام در باندې چا واچو نو وعلیکم السلام ورته هم ووایه ځکه دا د الله تعالی یاد دی او د الله تعالی یاد چې دی نو دا په داسې حالت د جنابت کې حالت په داسې ناپاک حالت کې نه دی کول پکار. بیا بل یو صاحب دی نافع هغه وایي دا عبدالله ابن عمر شاګرد دی. عبدالله ابن عمر وایي زه د هغه سره روان وم په یوه لار باندې څه کار باندې تلو نو چې کله خپل کار ختم کړو نو بیا ما او هغه ناست خبرې مې کولې
نو هغه راته دا قصه وکړه چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه کوڅه کې روانو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا میلاو شو نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تشهد د سماعتي یا د ډکو د سماعتي نه روان نو د ور باندې سلام چې سلام یې په وکړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ سلام جواب ورنکړ نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورنکړ خو سړی ته کتل چې سړی کله په دې کوڅه کې د پناه کېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زر زر په دیوال باندې لاس راخ کو د تیمم وو او د تیمم طریقې هم پکې وخواله چې یو ځل لاس راواچو نو په مخ باندې راخ کو د بل ځل لاس دیوال تر راواچو نو خپل لاس او دای ور باندې وک څنګهلی ور باندې مسح او به هغه ته وی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ځکه هغه پناه کېدو چې پناه شوی او پیغمبر علیه السلام ولته سلام جواب نه ورکړ نو بیا هغه خپوي نو زر زر ورلته تیمم وو خو په دغه حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د لري نه جواب وایي او به ورته دا وایي چې الکه سلام جواب مې درته ځکه درنه که چې زه پاک نه وم ټیک نه وم په داسې حالت کې وم چې په هغه حالت کې سلام جواب ورکول دا مناسب نه و نو عن نافع د حضرت نافع نه روایت دی قال دی وی چې انطلقت مع ابن عمر فی حاجة یو ځل د حضرت عبد الله ابن عمر سره د یو کار د پاره تلوم فقضا ابن عمر حاجته ابن عمر خپل ضرورت پوره کو وکانه من حدیثه ما وغه چې کوم خبرې کول نو هغه ته یو خبر دا وکړه یوم دین په دغه ورځ ان قال هغه ته مر رجل یو ځل یو سړی تیرې د پیسکته من سکه کې د مدینه د کوڅو نه یو کوڅه کې فلقي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو وقد خرج من غایت او بول او هغه یا د ډکو میچادو یا د تشو میچادو نو واپس را روانو نو فسلم علیه نو دغه سړی په پیغمبر علیه السلام سلام واچو نو فلم يرد علیه نو هغه ول د جواب سلام جواب ورنکو حتی اذا کاد الرجل ان يتوارى تردیج د سړی قابو پناشیو فی سکته په کوڅه کې نو ضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس راواچو بی علی الحجایت په دیوال باندې ومسحبها وجهه مخ ور باندې مسک ثم ضرب ضربه ببل درزور کو په مسح ذراعی خپل سنگلی په مسکړي ثم رد علی الرجل السلام بیا غسلی ته سلام جواب وعلیکم السلام باندې ورکو وقال ودوی انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام زنم من کړه تا ته سلام جواب درکول الا مگر دې خبره اني لم اكن لا طهرن چې پاک نه رواه ابو داود وعن المهاجر ابن قنفذ او مهاجر ابن قنفذ وی انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم چې دې په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم قال راغو وهو يبول دې متیادی کوله فسلم عليه نو دې سلام واچو نو فلم يرد عليه نو د سلام جواب اړول ورنک حتی توزع تر دې چې رسته بیا او د سکو ثم اعتذر او به ورته عذر وکړو به ورته خپل عذر معذرت وکړو الیه هغه وقال وتوی انی کرهت ما بدګن ان اذكر الله چې دې الله یاد کما الا لا طهر مگر په پاک حالت کې یاد کما رواه ابو داود والنسائي الى قوله حتى توزع وقال او دا راوی وی چې بلما توزع ان رد عليه کله چې او د سکون بیا ورته سلام جواب ورکړو نو دغه شان موږ تاسو چې کله یو سړی په خبرې کې سلام وکي او هغه ته پته نه چې د په مانځ باندې ولاړ دی یا دېګنی او د سماعتي ته ناشته یا دېګنی چرته په بل حالت کې یو سلام واورید خو هغه سلام جواب ورنکو چې کله دې فارغ شو او ټیک شو نو هغه ته وعلیکم السلام وینو دا پکې هم یو مسله ده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من